دنیاوی تعلیم په وجه سره خلکو نه سوځي، د چا ظاهري حسن په وجه سره هم خلک ته سوځي، د چا اخلاقیات په وجه سره هم خلک ته سوځي، د چا گفتار لهجه کمیونیکیشن سکلز د غږیدا انداز دومره خوږ دومره بهترین وي چې ته به چې یاره دا سړی راته غږېدو زه ورته ناست وم، نو دې نه هم خلک سوځي. د چا مال ویني خلک سوځي، چا اولاد ویني خلک سوځي. نو د سوځېدا ډېر شی طریقې دي. بهرحال امام غزالی صاحب فرمایي تله د خپل زړه نه د حسد بیماري وباسه، دا حسد په رشک باندې بدل کړه. رشک څه ته وایي؟ رشک دې ته وایي چې یا ربه دله دې ورکړی دی ما له هم راکړي، یا الله دا د علم خاوند دی ما هم علم خاوند کړي، یا زما اولاد د علم خاوند دی، یا الله دله دې دولت ورکړی ما له هم حلال دولت راته کړي. نو دا بیا جایز دی، رشک جایز دی، خو حسد چې دی دا حرام دی. او بل امام غزالی سے فرمائی چې د حسد بیماری توڑ چلی څه شی دی؟ الله په نعمتونو راضي اوسېدل.